حضرت عیسی علیه السلام په قبرستان تېرېدو یو سړی وکتلو چې په اور کې لوغړېږي اوړي راوړي سوځي تېر شو یو هفتې بعده نیمې بعده بیا راغی څه ګوري چې هغه مړی دی او هغه قبر دی او هغه سړی چې دی خو خوشحاله دی قبر جنت باغیچو نه باغ جوړ شوی دی وایي یاره به دا څه ماجره دی الله ورته فرمایي دا خو داسې واقعه دی واورئ چې دا سړی کله مړ کېدو د ښځه په خېټه کې بچی و ښځې بچی پیدا شو او دومره شو چې مکتب ته لاړو دا سړی په خپله ګناهګار و ګناه له وجې نه په عذاب کې ګیرو خو چې مکتب ته لاړو استاز ورته وی وایه بچیه بسم الله الرحمن الرحیم د ماشوم چې په دې خپلو نرمو په دې پستو شونډو زما رحمان او رحیم نوم واخیستلو ما رحمت په جوش کې راغو چې دا څنګه کېدای شي چې د چا بچی ځمکې له پاسه زما رحمت نومونه علي پلار ته زه څنګه په قبر کې عذاب ورکوم دې ماشوم په دې نرمو شونډو رحمان او رحیم ویلو په وجه سره پلار مې ګناه معاف کړي او اومې بخلو اسې دې ته په معمولی نظر مه ګورئ زمونږ خو دا یو حل دی که نه چې 200 روپۍ فیس د کاري صاحب نشي ورکولی خلک او سکولونو ته په 100 او په زرګاو روپۍ ورکوي خدا یاد وساتئ تاسو له به په کار صرف او صرف دین راځي تاسو ته په کار صرف او صرف قرآن راځي والله چې نور به د دنیا اعلی نه اعلی ډګرۍ والا رستو پاته دي خو صرف د آخرت ډګرۍ به تا سره ځي آخرت ډګرۍ حاصلې کو خپل اولاد ته قرآن وښایه نبی علیہ السلام فرمایي وای دا قرآن چې دی یو طرف ته د قرآن مثال د رسۍ دی رسۍ فرمایي یو طرف ته الله په دست قدرت کې دی او بل طرف ته په مخلوق کې چې چا ونیسلو دا سړی په دنیا کامیاب دی او په آخرت کامیاب دی قرآن سره لګن وساتئ قرآن سره تعلق جوړ کړئ نبی علیہ السلام فرمایي څوک چې سحر کې قرآن وایي قرآن ولولي او قرآن کې کم ځای سوره یاسین تلاوت چوکي سحر کې وورئ نبی علیہ السلام فرمایي څوک چې سحر سوره یاسین تلاوت وکي الله به دغه انسان ته 10 حجونه کولو ثواب ورته کړي 10 حجونه سوره یاسین شریف تلاوت پکوي که نه پکوي زما الحمدلله جماعت کې تقریبا کم از کم یو کال به کېږي چې مونږ هر سحر مونځ نه بعد اوچت اواز سره زم یا شاګردان وای چې څوک نبی علیہ السلام فرمایي د هر یو شیز یو زړه وي د قرآن زړه چې دی هغه سوره یاسین دی فرمایي مړو خواته زیات وایو الله رحمتونه پرې راورېږي او څوک چې ماسپښین مونځ بعد سوره فتح وایي په 26 سپاره کې دی الله به رزق دروازې په باندې خلاصي کی څوک چې مازدیګر مونځ بعد سوره نبا عما یتساءلون دیشتمه سپاره ولنای سورت وای نبی علیہ السلام فرمای په ورځ د محشر بخپل لاس حوض کوثر جام زده تور کوم سبحان الله خو منوي اوچتا وسره سبحان الله هر مونځ بعد سوره نبا وایو مازدیګر مونځ نه بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی سلور لونه وي زامن نو کله چې دای وفات کې دا وخت راغی حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ د تسلور اشرفو تیلې راوړي وای ته دنیا نه زی استا پس سوق نشته دا ز تعالی درکوم وای مال امر کوا وای استا بچو تب اخر کې ملاو شوی نه الله نبی منکر دولت ای خدای دی څه شي خدای دی دولت ای خدای وای څه شي وای محبوب کریم نه ما دا حدیث په خپل غوږونو سره اورېدلی دی چې څوک په خپل کور کې ماښام مونځ نه بعد سوره واقعه وای الله رب کریم به دغ کور ته فقر غربت نه را دننه کوي دولت په دغ سړي کور ته منډې راوهي ما ته د تا شرفیو ضرورت نشته صاحبه زما لونه رو هر ماښام کې سوره واقعه په کور کې وای او نبی علیہ السلام فرمای اے علی تا نه دا طاقت شته چې ته هر شپه 30,000 آیتونو تلاوت وکې او ای قربان پورا قرآن کې 6666 آیتونه دي نو 30,000 به څوک وایي هر شپه نبی علیہ السلام فرمای ویلی شي
دی 29 سپاره اولنای سورت تبارک الذی سوره ملک سوک چې په کم شپه تلاوت کی الله بدتا 30,000 آیات ویلو 30,000 آیاتونو تلاوت کولو ثواب ورتا کی څومره غټ ثوابونه دي څومره ډیر ثوابونه دي خو مونږ کو نن قرآن مونږ صرف برکت دکان دی پاره مخ کړی دی کور کې مبارکت دی پاره خو دی څوک نه خلاصوي ما عزت مندو دین سره تعلق جوړ کړي خپل اولاد باندې دین وایو قسم په خدای په دنیا به مو عزت کوي په آخرت به مو عزت وي دوی لوجنه زمونږ ډیر شای مدرسې دي خپل بچی پکې داخل کې چې حافظ قرآن شي عالم دین شي او عالمانو ته حافظانو پس پک نظر باندې ما ګوره اوس می تفسیر کې کتلو قرآن کې الله فرمای درې بد خویونه د نوح علیہ السلام قوم ذکر کړی دي درې یو دا هو چې نوح علیہ السلام ته وي ته خو زمونږ شانته لکه څنګه نن سبا ډېر خلک په منبرونو باندې وای ته خو زمونږ شانته او بل وای دا تا سره چې کم خلک دي دا خو په مونږ کې لوړو نه کمزوري خلک دي کمزورې پیشې وي څوک لوهارو څوک کشتۍ بچا جوړولې دا خو کمزوري خلک دي او درې مې څه وکړو په خپل اولاد او په خپل مال باندې ناز وکړلو الله په دې وجه سره نوح پورا قوم برباد کړلو هلاک کړلو نن سبا زمونږ چا سره روپۍ زیات نه کړي نو اسې کدی خریسای هم کې خلک وای جوړه سلام یې واچولو خلکو ته خوند ورکوي د غریب سړي سلام هم خلکو ته خوند نه ورکوي مونږ هر یو شیز دولت ته راوستی دی دا جهالت دی فضیلت قرآن کې الله فرمای انما اکرمکم عند الله اتقاکم تاسو کې الله ته ورنږدې هغه دي څوک چې پرهیزګاره ډیر دي ښایسته مخونه والا کروڑپتیان کرپتیان نه الله ته هغه نږدې دي څوک چې پرهیزګاره ډیر دي چا چې پرهیزګاري زیاتوي تقوا یې زیاتوي نو ما عزت مندو تقوا او پرهیزګاري خپل سینې ته داخله کوي دا بختور پروګرام دی د دې ماشومانانو الحمدلله نن ختم پروګرام دی مونږ له دې ځینه پاس یو عهد کو چې ان شاء الله یا رب زه ستا په کور کې وعده کوم چې زه به بیا چېرته خپل مونځ نه قضا کوم نه تو کوي الله په کور کې نه تو کوي الله به توفیق درکوي زه به خپل مونځ زه به ان شاء الله په جمع سره مونځ کوم ان شاء الله دا مور او پلار اطاعت پکوم نیک اعمال وکوم موبایل باندې فلمونه غانې باجې دا شیزونه با نه اورم غلط شیزونه به نه شیر کوم دا نن سبا سوشل میډیا دور دی د متعلق یو خبر وره په لاهور کې یو نوجوان اکسیډنټ کې مړ شو ووري چې اکسیډنټ کې مړ شو مور سو شپې په خوب باندې وکتلو چې په عذاب کې گیر دی ماشاءالله اللهم صل علی محمد بجلی راغی مور په عذاب کې وکتلو سو شپې مسلسل د دې یو ډیر کلک ملګری و هغه پسې لاړه هغه ته وای بچیا دا راته وای زما دا زوی خو به تا سره ګرځېدو ورځ او شپه توجه سره واورئ تا ته به ښه پته زما دا زوی څه کارونه کول وی تاسو زوی کې خو ډېرې غلطې وي وی له واړو نه چې کومه غټه ګناه وه زما زوی کې څه شی وه واورئ وی ستا زوی یو اپ جوړ کړی و موبایل استعمالونکي دا باندې پوهېږي بس پرېږدي توجه وکړئ دی خو بس بندو یاسې یسو خبرې دي ستا زوی و یو اپ جوړ کړی و او په هغې کې ټول دقه دا لوس فلمونه او دا کیسې وې او ستا زوی ته که عذاب میلاویږي د دې له وجې نه به میلاویږي دا شیزونه به د شیر کول بیا یې مور غریبه لاړه ورپسې چې دا اپ والې کمپنۍ ته چې دا دې بند کړلی شي هغوی وی مونږ په دې باندې پیسې ګټو مونږ دا چېرته بندو اوس دا چې څومره دا شیر کېږي دا په ګناه کې شریک کېدل دي په ګناه کې ته به ودی تا یوه ګانه دې شیر کړه دا مخې ته 5 کسانو واورېده دې ګناه کې ته شامل شوي
لسو واورېده شلو واورېده زرو واورېده چې څومره کسانو دا ګانه واورېده یا داسې یوه ویډیو د شیر کړه چې چا پرده پکې ښکاره کېده او څومره خلک یې ګوري الله محبوب فرمایي لعن الله ناظر والمنظور الیها الله لعنت فرمایي په کتونکي باندې او څوک چې خپله شرمګاه ورته ښکاره په دواړو الله لعنت فرمایي. نو خدا را زمارونو په سوشل میډیا باندې غلط چیز ګورئ مه داسې مه ګورئ او مه یې شیر کوئ علماو تقریرونه شیر کوئ دا به ستاسو پسې صدقه جاریه وي. تلاوت شیر کوئ نعت واورئ نعت شیر کوئ نو انشاءالله د ستا مرګ بعد به دا پتا باندې ګوی وي چې دا سړی چې و نیکو خلکو سره ناست ځکه خو دا شیزونه شیر کول نیکو خلکو سره مینه وه ځکه خو دا شیزونه شیر کول او که تا موبایل ګند نه ډک وي او تا ذهن کې هم ګندګي وي مرګ به درله راځي بیا به مرګ بعد هم دا شیزونه په تا باندې ګوی کوي. قرآن کې الله فرمایي الیوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. فنن ورځ به موږ په دې خولو مهرونه در ووهو فرمایي د تاسو لاسونه او د تاسو خپې به تاسو متعلق خبرې کوي. دا لاس دا خپې به زما او ستا خلاف لګوي. نو ما عزتمندو دین سره تعلق جوړ کړئ. نن څنګه پروګرام جوړ شوی دی دغسې پروګرامونه جوړوئ خپل بچي دین ته حواله کوي. قسم په خدای چې په دنیا به تې خوشحاله یې په آخرت به تې خوشحاله یې کوئ به که نه انشاءالله په خپل اولاد به سبق وایي انشاءالله. الله رب کریم دې مونږ ته عمل توفیق نصیب کړي.